زبا شاید چې تاسو کسان هم پیژنې چې نومونه واخلم هغوی په رب باندې قسم کوي چې زه خپل د وس مطابق کال په کال باندې په حساب باندې زه زکات وباسم کمای پکې نه کوم بلکې لږ زیاتې پکې کوم احتیاط ته وجې نه هغه په رب باندې قسم خوري چې تیر کال ما چې کوم زکات ورکړی روان کال د هغې نه زیات په ما فرض وي او چې روان کال لکم ورکم په بل کال باندې زیات فرض وي چې کال په کال باندې زه پوره زکات وباسم تیر شوي کال نه روان کال را باندې زکات ځکه زیات فرض وي چې مال مې زیات شوی وي او هغه انسان کا قسم خوري او کا قسم نه خوري زمونږ په رب کلام باندې ایمان دی او الله تبارک وتعالی قرآن کې فرمایلی دی انما الصدقات للفقراء اوغت آیات کریمه ده او نور آیاتونو کریمو کې رب ذوالجلال فرمای تاسو صدقه ورکوي رب العالمین طرف نه بزیادت راځي د رب کلام دی یاره زه زکات ورکوم او بیا ما مال او حال داسې ډېر خوند نشته یا الټا قرضدار شوم یا مسائل راته پیدا شول د هغې بیا چې څه وجوهات وي د ټول نه اولنۍ وجه دا ده زه عرض کول غواړم ټول نه اولنۍ وجه دا ده چې زکات پوره نه وباسې ځکه روان کال د تیر کال نه پریشان یې دویمه وجه دا ده چې د زکات وباسې او مال د زیاتېږي نه او رب فرمایي چې زیاتېږي دویمه وجه دا ده چې تا مال حلال نه دی حلال نه زکات نه وباسې د حلال نه وباسه زیاتېږي او الله خو د حرامو د زیاتېدو فرمان نه دی فرمایلی دریم نمبر وجه دا ده چې زکات وباسې کیدی شي چې مستحقینو لی نه ورکوي هغه زکات ته شوی نه صرف ځان ته خلاصوي او دریم نمبر وجه دا څلورم نمبر وجه دا ده چې د ستا مال صدقات زکات کیږي او بیا هم وروستو را روانې څلورم نمبر وجه دا ده چې په خپلو اعمالو باندې غور پکار دی یو طرف ته د زیادت والا اعمال دي او بل طرف ته د نقصان والا اعمال روان دي او پنځم نمبر وجه اگر چې وجوهات ډېر دي پنځم نمبر وجه دا ده چې کیدی شي چې الله تبارک وتعالی که دا څلور وجوهات نه کیدی شي خدای پاک تا په امتحان کې اچي الله پاک تا ګوري چې هر څه ستا برابر دي بیا هم زیادت نه راځي شاید چې الله تبارک وتعالی تا په امتحان کې اچي د دې د وجې نه حاضرینو زموږ ستاسو د رمضان کریم بهترین استقبال همدا دی چې د بل چا په روژه ماتي باندې چې د ستا کجورې پرتې وي رب به راضي کېږي پردي دسترخوان باندې چې د ستا د وړو نه پخ شوې روټۍ پرته وي رب به راضي کېږي په روژه پښمنۍ کې چې کومه پراټه پخېږي د ستا د وړو ستا په خوړو باندې پخه شي تاسو رب باندې یقین وکئ چې دې کې ډېر زیات اجر پروت دی او د اجر اندازه صرف د دې نه ولګوئ چې ته د چا سره ښېګړه کوې زکات د ډېرو نیک اعمالو مجموعه ده زکات یوازې ثواب نوم نه دی چې دا زکات دی زکات عبادت هم دی زکات د رب سره د محبت نوم هم دی زکات د بل بندگانو سره د محبت نوم هم دی زکات د بل مسلمان سره د ښېګړې نوم هم دی زکات د بل مسلمان سره د روادارۍ نوم هم دی زکات په معاشره کې د امن و امان د راوستو نوم هم دی چې زکات خلکو ته میلاو شي غلا به نه کېږي ډاکه به نه کېږي په کور باندې به خلک اوړي نه موبایل کې سټریټ چې کومه موبایلونه خلک پټوي هغه به نه کېږي نو دا د امن و امان نوم هم دی او د ټول نه لویه غټه خبره دا ده چې زکات چې دا د رب سره د محبت نوم دی او د رب العالمین د بندگانو سره د محبت نوم دی زکات ورکول دا د رب سره د رب بندگانو سره د محبت نوم دی